دا حج په باره کې 1272 نمبر حدیث مبارک دی. عن ابي هريره رضي الله عنه قال جلیل القدر مشهور صحابی دے ابو هريره رضی الله عنه فرمایلی دی خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام مونتا بیان پیغمبر علیہ السلام مونگا صحابه کرامو تا بیان فقال نو بیان کیو فرمائل یا ایها الناس یا خلق قد فرض الله علیکم الحج تحقیق سرا فرض کو اللہ پاک پتا سبان دی حج فحجو نو حجو کئی یا خلقا اللہ پاک دربان دی حج فرض کو نو حج کئی دا پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائلو اللہ دې د دې ارشاد د پوره کولو توفیق مونږ او تاسو لراکړي. فقال رجل فدا ناس تو خلقو کی یو صاحبو چې حضرات محدثین دا غي نوم اقرع ابن حابس رضی الله عنه یاد کړي دې صاحب عرض کو اکل عام یا رسول الله د روزه او د زکات پشان هر کالبا د حج فرض د روزه او د زکات پشان هر کالی د حج فرضی نفاسا کاتا پیغمبر علیہ السلام داغه په تپوس باندې خاموش پاتې شو سی ورته نه وي حتى قالها ثلاثا اغا صاحب بیا ارزقو اید اللہ پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کالی با حج فرضی نبی علیہ السلام بیا خاموش پاتے شو جواب ورنکو کلا کلا جواب نو ورکولو کی فائدہی خوا هغه بیا چپاتې نشو په دریم ځل بیا وویل اے د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم آیا هر کال حج فرض دی چې کله درې ځل باندې هغه خاموش پاتې نشو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اس وقت پیغمبر علیہ السلام فرمائل لو قلت نعم لوجبت ایک وقتا کچری ماتا تویلے وی چه آو بیا به حج هر کال فرض شو ولما استطاعتم و بیا بستاسو وس نکید ثم قال بیا فرمائل نبی علیہ السلام ضرونی ما ترکتکم زه چې کله خاموش شمه چپ شم په یو خبره کې تاسو ته نو بیا د هغې په باره کې مانه پوښتنې مه کوئ بس فانما هلک من کان قبلکم بکثرت سؤالهم خبره دا ده بله نه ده تاسو نه وړاندیني امتونه بے ضرورتا ډیرو تپوسونو کولو سره هلاک شوي بے ضرورتا تپوسونو کولو سره هلاک شوي دي د ضرورت تپوس وکاو ښه هسې نه چې د ضرورت تپوس هم پرېږدو بیا بے ضرورته باندې سړی خپل هم پوهېږي مړه لږ چې سوچ کوي چې دا زه اختلافهم علی انبیائهم او په دې وجه مخکینی امتونه هلاک شوي دي چې
چې هغوی به د خپلو پیغمبرانو سره اختلاف لرل. فاذا امرتکم بشیء، چې کله زه تاسو ته د یو کار حکم وکم، فاتو منه ما استطعتم، وی کوي څومره چې وسي. فاذا نهایتکم عن شیء فدعوه، چې کله د یو کار نه منې کم پرېږدئ. دا الله پاک مونږ او تاسو ته قرآن مجید کې ویلي دي چې تاسو له پیغمبر څه درکوي، کومه خبره، کومه وظیفه، کوم کار، هغه کوئ، واخلئ، او د کوم نم چې منې کوي نو هغې نه منې شي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. د حج متعلق ته دا خبر راوته چې دا په ټول عمر کې یو ځل فرض دی. چې یو ځل کله د چا لاس ته دومره پیسې رالی چې دی پې حج کولی شي، په ده حج فرض شو، بیا دا پیسې د ده د ګوتو لاړې، عموم په ده د حج فرض پاتې دی. دا به کوي وکړئ، د حجونو ارادې وکړئ. ښه انشاءالله. 1283 نمبر حدیث شریف دی. دام جلیل القدر صحابی ابو هریره رضی اللہ عنہ روایت کئی قال، ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمائی سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے پختنه وشوه، ای العمل افضل، دا الله نبی صلی الله علیه وسلم په نیکو عملونو کې کوم عمل ډیر بهتر دی، غوره دی، ثواب والا؟ قال نبی علیہ السلام فرمایل ایمان بالله ورسوله، الله او د الله پر رسول باندې ایمان. دا خو بنیادی سیز دی، دینه بغیر خو هیڅ عمل نه قبلی. اصل الاصول ورته وایي. قیل ثم ماذا، صحابی پوښتنه کوي چې د ایمان نه پس بل کم نیک عمل غوره دی؟ قال وی فرمایل الجهاد فی سبیل الله، د الله لار کی جهاد. قیل ثم ماذا، بیا تاسو شو چې ایمان او جهاد نه رستو کم عمل غوره دی؟ قال حج مبرور، پاک حج، پاک حج. قاضی عیاض رحمه الله د دې حدیثو ماهرینو کې یو ماهر محدث دی، هغې فرمایي دا د ابتدا د اسلام حدیث دی. کوم ملګري چې ماسخوتن سیرت درس کې جوړاویږي هغې ته پته ده جهاد اول فرض شوی او که حج؟ دا حالی نو جهاد و چې څنګه مدینې ته لاړه بس جهاد څه شو، او حج کله فرض شو؟ بیا د هجرت په 9م کال، او لومبنی حج نبی علیہ السلام په کوم کال کې بیا وکړو؟ د هجرت په 10م کال. دا مه هېروئ. جهاد چې څنګه مدینې ته لاړه فرض شو، د هجرت په پیله کال جهاد، او حج په 9م کال. په هغه کال نبی علیہ السلام حج له خپله رانلو، څوک یې راولېږلو؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حج امیر مقرر کړی و. لومبنی د حج امیر ابوبکر رضی الله عنه دی، او بیا ورپسې کال باندې، ورپسې کال کوم راځي؟ 10م، د هجرت 10م کال، په هغې باندې بیا نبی علیہ السلام خپل حج کړی دی د اسلام والا. نو حج د جهاد نه په فرضیت کې څه دی؟ رستو دی. په دې اعتبار سره جهاد مخکې ذکر کو او حج رستو ذکر کو، د تاریخ په اعتبار سره.
او بل یو وجه دا ذکر کړی دا قاضی عیاض رحمه الله جلیل القدر محدث ته د حدیث ماهر دی هغه فرمایلی دي وی چې کله خدای مکه داسې حالات په مسلمانانو رااله چې په هر مسلمان باندې جهاد فرض عین شي داسې حالات د کافرو د طرفه د کفارو د طرفه جوړ شو چې په مسلمانانو په هر ملک په هر سړی باندې په هر چا باندې جهاد څه شو فرض عین شو نو التب بیا جهاد د حج نه سکی مخکې کوي د هر شي خپل مقیدی ښه د هر عمل سری خپل مقیدی خپل زیږه پیجندل پکار دي دا مونږ وایو نه تبلیغ والا حضرات مونږ او تاسو ته وایي د حال امر پیجندل دین د کومه خبرې نو د حال امر پیجندل دی وخت کې ماته فی الحال څه حکم دی نو کما تیارې کړی او زه حج لم روان مو دې ټیم کې jihad څه شو فرض شو پټولو بیا بسې jihad به مخ کی د تبلیغ نه مخ کی وی jihad د علم نه مخ کی وی د کاروبار نه د ګټي واټي نه د هر څه نه jihad بیا سي مخ کی د حدیث کې د حج سره پیغمبر علیہ السلام مبرور ټکی ویلې دي مبرور مونږه پښتو کې معناو کا پاک حج الله دې مونږ او تاسو ټول ته د پاک حج کولو توفیق راکړي پاک حج څه ته وایي هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصيه وی پاک حج هغه ته وایي چې دا حاجی سے په خپل حج کې ګناه ونه حاجی سے په حج دوران کې ګناه ونه کی ګناه نه د تنهایی ګناه او نه د مجمع او